أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض آیا دوی ندی ګرځېدلي په دې ځمکه کې فینظروا چې وویني دوی كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم چې څرنګه و انجام د هغې کسانو چې و مخکې د دوی نه كانوا هم أشد منهم قوة و هغې ډېر سخت دوی نه په اعتبار د قوت سره وآثارا فی الارض او په اعتبار د نخو سره په ځمکه کې فاخذهم الله بذنوبهم پس ونیول الله تعالی دوی لرا په سبب د ګناهونو د دوی وما كان لهم من الله من واق او نشته د دوی د پاره من الله د نیولو د الله نا یا د عذاب د الله نا من واق سوق بچ کونکے ذالک دا عذاب چه دے بأنهم په سبب د دې چې بشک دوی کانت تأتیهم رسلهم بالبینات چې راتلل به دوی ته رسولان د دوی په واضح معجزو سره فکفروا پس کفر کړی و دوی فاخذهم الله پس ونیول الله تعالی دوی لرا انه بشک دغه الله قوی دے قوت والا شدید العقاب او سخت عذاب ورکون کے سخت سزا ورکون کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا یقیناً لے و منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام لرا بِآيَاتِنَا پاغ موجزو خپلو سرا وسلطان مبین او پاغ دلیل واضح سرا الى فرعون و حامان و قارون فرعون تا حامان او قارون تا فقالوا پس ویلی ودوی ساحر کذاب دے دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر او دروغجن فلما جاءهم بالحق من عندنا پس ہر کلا چراغلو دویتا پا حق سرا زمند طرفنا دا موسیٰ علیہ السلام قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه نو اویل دوی چې قتل کئی زامن د هاغی کسانو چې ایمان راوړی دی د سرا واستحیوا نساءهم او ژوندی پریږدی زنانو د دوی لرا ښځو د دوی لرا وما کید الکافرین الا فی ضلال او ندے مکر د کافرانو مگر ضائع کیدن کے ناکام کیدن کے وقال فرعون او ویلیو فرعون ذرونی پریگ دی مالرا اقتل موسیٰ چیز قتل کم حضرت موسیٰ علیہ السلام لرا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ او راود غواړي دے رب خپل لرا راود بلی دے رب خپل لرا انی اخافو بیشک زیریگم ایبدل دینکم چه دے بدل کی دین ستاسو لرا دین نظام ستاسو لرا
او ان یظهر فی الارض الفساد یا بده جوړ کړي په دې ځمکه کې فساد لرا. وقال موسی ویل حضرت موسی علیہ السلام انی عذت بربی وربکم بیشک ز پناه غواړم پر رب خپل او رب ستاسو سره من کل متکبر د هر تکبر کوونکینا لا یؤمن بیوم الحساب چې هغه ایمان نه لري په ورځ د حساب کتاب.